سورة البقرة آیت نمبر 186. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخر الآية. رود دین مخی اللہ تعالیٰ د روجې بحث وفرمایو او پرستو آیاتونو کې هم الله تعالیٰ د روجې بحث فرمایي او د روجې احکامات ذکر کوي. خو په دې منځ کې الله تعالیٰ د دعا متعلق خبره کوي چې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، چې کله ستانه تپوس کوي زما بندگان زما په باره کې، نو ورته ووایه چې زه نږدې یم، او څوک چې زمانه دعاګانې غواړي نو الله تعالی وایي زه یې قبلوم. نو حافظ ابن کثیر ذکر کړي دي چې الله تعالی مخکې د رمضان خبره وکړه، وروسته بیا د رمضان او د روژو خبرې کوي، او په دې منځ کې الله تعالی د دعا متعلق ولې ذکر وکړو؟ وایي د هغې وجه دا ده چې د دعا د قبولیت لپاره یو بهترینه لمحه چې کوم ده نو هغه روژه ده. چې انسان کله روژه نیولي او دی د الله تعالی نه دعا کوي نو الله تعالی د دې روژهدار د دعا خامخا قبلوي. یو حدیث شریف کې راغلی دی چې الله تعالی د دریو کسانو دعا چرته کې مرد کوي. نو یو دا دی چې یو پلار راولېږي او د خپل زوی لپاره دعا کوي، نو دا الله تعالی مرد کوي، الله تعالی یې قبلوي. دویم چې کله به انسان باندې ظلم وکړلی شي او مظلوم انسان خیرې کوي، نو د ده دا فریاد الله تعالی ډاري کوي او الله تعالی یې قبلوي. او دریم د روژهدار دعا چې کله دی روژه ونیسي او دعا کوي نو الله تعالی د ده دعا قبلوي. نو حافظ ابن کثیر وایي چې الله تعالی په منځ کې دا دعا بحث ځکه وفرمایو چې د دعا د قبولیت لپاره بهترین ذریعه چې ده نو هغه روژه ده، نو ځکه الله تعالی په منځ کې د دعا خبره وکړه. او د دې شان نزول مثل کې علماو پکې مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو ځل صحابه کرام فرمایي چې د باندې نه یو سړی راغی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو. دا صحابه کرام فرمایي کله کله به موږ د نبی علیه السلام نه تپوسونه نشو کولی، وایي موږ په دې انتظار باندې وو چې د باندې نه څوک راشي او د نبی علیه السلام نه تپوس وکړي نو موږ ته پکې خیر میلاو شي. وایي دغه شان یو سړی راغی، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې د الله رسوله زموږ د عرب چې دی نو دا داسې نږدې دی که لرې دی؟ که نږدې چې موږ خیر داسې پټه دعا کوو، که لرې چې سمې چغې ورته وباسو. وایي دی لا ناست وو چې الله تعالی دا آیت را نازل کړو چې وإذا سألك عبادي عني فإني قریب، چې کله ستانه زما بنده زما په باره کې تپوس کوي نو ورته ووایه چې فإني قریب، زه نږدې یم. علماء د دې یو مطلب دا دی فإني قریب بالإجابه، چې زه نږدې یم په قبلولو کې. مطلب دا دی چې زه به ډېر زر قبول کړم، الله تعالی وایي زه تاسو ته نږدې یم، زر به قبول کړم. یو دویم دا دی فإني قریب، زه نږدې یم تاسو ته په علم په اعتبار سره، چې الله تعالی وایي چې تاسو دعا کوئ نو د علم په اعتبار سره زه تاسو ته نږدې یم، نو ستاسو د دعا ما ته پته لګي، بلکې ستاسو چې په زړه کې څه دي په خوله څه وایې الله یې ما ته علم دی. یا فإني قریب مطلب دا دی چې د الله تعالی چې کوم اولیاء دي او د الله تعالی کوم دوستان دي نو الله تعالی وایي زه هغوی ته نږدې یم چې ډېر نعمتونه او ډېر چې ورکړه کوم نو هغوی لی کوم، او عالم انسانان چې الله تعالی وایي زما نه وغواړي نو زه ورکړه کوم. دې وجې نه یو حدیث شریف کې راغلی دی، ونبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني،
الله تعالی وایي زه د بنده په ګمان کې یم چې ما باندې څنګه ګمان کوي نو اقشا وسره زه معامله کوم او چې کله زمانه دعا غواړي نو الله تعالی وایي زه ورسره یم او ما ته علم دی چې څه دی دعا کوي نو الله وایي ما ته علم دی. د دعا په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې الدعاء هو العباده، دعا چې ده نو دا اصل کې عبادت دی. او یو بل حدیث کې دا راغلی الدعاء مخ العباده، دعا چې ده نو دا د عبادت مغز دی. یعنی انسان چې ډېر عبادتونه وکړي خو چې وروسته بسې دعا وکړي نو دا داسې دی لکه هغه انسان چې کله دا شملې وکړي بیا ترې هغه کوچ راټول کړي نو مخ دغې ته ویلی کېږي چې هغه مغز هغه پیدا چې دی نو هغه دعا ده چې انسان بیا دعا وکړي. دیو جناب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې اوتیت امتی ثلاثه، زما امت ته الله تعالی درې خبرې ورکړي دي چې دا به الله تعالی صرف پیغمبران له ورکولې دا درې خبرې. یو باقي کې دا دی چې الله تعالی فرمایلی دي چې ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دی امت ته الله تعالی دا فضیلت ورکړی دی چې الله تعالی وایي ستاسو په دین کې ما سختی نه ده مقرر کړی، سختی په شریعت کې نشته، پرون موږ په هغې باندې خبره کړې وه. دویم هذه الامة شهداء علی الناس، دا امت په ټولو خلکو باندې گواهی کوي، نو دا د پیغمبرانو کار دی چې گواهی کوي، خو الله تعالی دې امت له دا خاصیت ورکړی دی چې هغه په خلکو گواهی کوي. او دریم دا دی چې الله تعالی فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، چې که زما دا بندګان تپوس کوي نو ورته وایي چې زه ستاسو دعا قبلوم چې کله تاسو زما بندګي کوئ او زما نه هغه دعا غواړئ. نو الله تعالی فرمایي فلیستجیبوا لي، زما خبره منئ، وليؤمنوا بي، په ما باندې یقین کوئ، لعلهم يرشدون، چې تاسو ته هدایت وکړلی شي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، چې کله انسان د الله تعالی نه دعا غواړي د ګناه په باره کې نه غواړي، صله رحمي پې نه کټ کوي، نو الله تعالی وایي په دریو خبرو کې بوله زه خامخا یو ورکوم چې کله انسان دعا کوي. یو اما ان يعجل له دعوة، یا خو به داسې وکړي چې الله تعالی وایي ایسته بوله زر دا دعا قبوله کړم او دا دعا چې کوم شی غوښتی هغه بوله ورکړم. یو دویم دا دی چې و اما ان يدخر له، زه به د ده لپاره ذخیره کړم نو په آخرت کې به وله په کار راولم. او دریم دا دی چې الله تعالی وایي دله به یو مصیبت راتلو نو چې ده کله زما نه دا دعا وغوښته نو الله تعالی وایي د هغه دعا په ذریعه باندې د ده نه ما دا مصیبت لرې کړو. نو دعا یو داسې عبادت دی چې خامخا د درې پیدې پکې دي، یا به الله تعالی دا دعا قبول کړي، یا دا ده چې آخرت له به ذخیره کړي، او یا دا ده چې یو څه مصیبت به در باندې راځي الله تعالی به یې دنه لرې کړي. نو دعا ډېره غوښتل پکار دي. دیو جن قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دي چې فاذا فرغت فانصب، چې کله ته فارغ شې د عبادت نه نو بیا ځان په دعا کې ستړی کړه. انسان چې کله عبادت وکړي نو د هغې نه بعد دعا پکار ده، دعا باندې الله تعالی خوشحالیږي. دیو جن یو حدیث کې راغلی دي من لم يسأل الله یغضب، څوک چې د الله تعالی نه سوال نه کوي الله تعالی پرې غوسه کېږي. د مخلوق طبیعت دا دی چې که مثلا ستا ډېر زیات قریبي انساني او که یو ځل دې یو شی وغوښتو بل ځل نو که په تا ته مطلب دا چې په خوله باندې څه ونه وایي خو د هغه د تندي نه به تا ته محسوس شي، کم از کم دا په زړه کې به راشي چې یاره بس ته یاره دوه درې ځله مې دا شي زر پوسته به مخه ولې غواړې. خو الله تعالی داسې یو دربار دی چې الله تعالی وایي چې زما نه نه غواړې نو ګوره زه ته غوسه کېږم، زما نه به دعا غواړې او الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي. او یو حدیث شریف کې راغلی دی چې ان الله حیی کریم یستحی من عبده، الله تعالی ډېر زیات حیاناک دی او ډېر عزتمند دی چې څوک ورته وایي د لاس اوچت کړي و الله تعالی له حیا ورځي چې الله تعالی واپس دغه شانته کې نامراد را واپس کړي. الله تعالی د چا دعا نه رد کوي او تاسو ته مې ویلي چې د دریو خبرو کې به یو خامخا میلاویږي نو بیا هم پیدا پکې ده، نو دعا پکار ده. علما وایي چې د دعا دپاره بعضې شرایط دي. یو دا دی چې انسان به دا عقیده لري چې الله تعالی قادر دی، الله تعالی دا هر څه کولی شي. ځکه که انسان دعا کوي او د ده عقیده چې مړه بس یا به کېږي یا به نه کېږي او یا به الله کوي او یا به نه کوي نو نه،
چې ستا عقیده دا چې الله تعالی په دې قادر دی لکه یو داسې شیزونه چې هغه ناممکن دي هم الله تعالی کولی شي الله خو الله دی نور څه کولی شي نو چې کله د یقین دا و چې الله تعالی قادر دی یو شرط دا دی دویم دا دی چې د زړه د حضور نه به کې زړه به دې هم حاضري یو دا چې انسان دعا کوي او بل ګوري لکه عام طور باندې چې موږ لمونځ نه بات کوو نو امام صاحب هم چې دی نو هغه طرف ته ګوري او مقتدیان ځان له بر طرف ته ګوري چې بیا هغه وایي داسې چل وکړي جو خلک وایي صحیح شو هغه هم استقلال سره کوي یا دا موږ چې په دې تعزیت کې دا کم دعاګانې کوو نو بس لګیای خلک دعا وکړو بس وې بیا به نو د مړي چې هغه کم کسانی دا وي تباہی وشي دا 3 ورځې هغه خدای پاک بعض خلکو د لاس دي سړي ولي نو چې هغه وي چې بس دسي کو نو تباہی وشي نو ګور وځ دا اصل کې رسم دی رسم دا دی چې ګورای انسان د زړه د سیخ ته دعا وکړي نو طریقه کار دا دی چې مثلا لس کسان راغله یو دی پکې وي چې دعا وکړي او دعا وکړي خمزیدار چې الله تعالی دی وبخي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي کنو سنینو فاتحه به وایو ځا دا غمړي په حق کې به وبخو نو تاسو به کتلی اکثر خلک به کیسه جاجری به کما سي تشي بعض خلک به کیسه دي چل کوي بس لکه ستړي شي غریبانو کته تباہی وشي نو بل زمون په دې پاتې هو کې او کار دا وران دی اگر کدا به دې لګ د پښتو خلاف تاسو تخکاری خدا کم خلک ته چې تکلیف رسیدلې دی او د مړي د ورثه دي نو دوی د هر یو کس په ورزي وي په خیر علي نو دا لوی مصیبت ده ګوره په هغه باندې غم دی په کار ده چې دې په وځي کې ناشته کډیر تکلیف مو کې شرا پاسي او چې دا کم سړی راغی په کار ده چې هغه ول خپل ورشي دیو جن د خط علاقو کې دا یو رواج دی او خره رواج دی تاسو هم کتلی چې کله خلک مقبره ته لاړ شي نو الته د مشران درې سلور په خطر ودرېږي او دا خلک ورزي دا غوي سره لاس ملوي خدای دې صبر درکې خدای دې وبخي بس دغه شان کار کوي یا هغه چې په جمعات کې نو د څه چلی چې هغه به خپل ځای باندې ناسي نو خلک ورزي بس وې دعا وکړي خدای پاک دې وبخي په جمع دې سنوي برځه کې هغه سړي له خواله ورشي او تعزیت طریقه اصل کې دې سیده چې په وګو الله کې چې الله تعالی دې وبخي خدای تعالی صبر درکې او بل دا چې چرته وستي کېږي نو 15 روپے ولم ورکا دا موږ د تعزیت طریقه کار دی چې انسان و چې لکه دا واخله په د میل منور سو کې یا خو یا دی خو د سی پکار دی بل چې کله نږدې سو کو پات شي نو یو خو کلويغي والدي یو د محلي د گاوند خلکو لدا پکار دي چې اوی څه شی پوخ کی یو سبل سا په زنانو باندې ملته کې وس کی دا د مړي چې کم خلک ټول ورستړي شي اوی باندې یو کپ وس کی نو دا طریقه کوي یوازې به دیم کار نه کی چې انسان ګډه والی او دعا وکړو نه مللم سکار پکار دی نو دلته کې د دعا لپاره بل شرط دا دی چې حضور قلبي د زړه حضور پکار دی د زړه دعا پکار ده دریم چې انسان دعا به ال قبليږي چې د حرام نه خوري ځکه حدیث شریف کې راغلی دی چې بعضی خلک بتلی او بیت الله شریف ته مخامخ ناسي او لاسونه به اوچت کړي خو حضور علیه السلام فرمایي چې د جامع حرامي د خوراک د بسکاک حرامي والله بل دعا کوم ځای قبول کی نو حلال مال پکار دی دریم پکې دا دی چې سلورم چې د په دعا کې چې کله دعا کوي نو په د باندې به بوج نه دی په دا بوج نه غني بلکې دا به عبادت غني او پنځم دا دی چې جایز خبره وي چې انسان مثلا ناجایز خبرې په الله تعالی باندې کوي نو تاسو پوهیږئ چې ناجایز خبرې څنګه نو هغه بنه کوي او شپږم دا دی چې عاجزي وکړي الله تعالی ته عاجزي کوي انسان مثلا د څه دعا کوي چې لاسونه د سینې ولي او د کام تور باندې د سیاسي خلک اتفاقانه کوي لاسونه د سینې ولي دومره لوی او بس بیا د چلو کې ډېر د تکبر د وجنه دعا د څه پکار ده انسان د حدیث شریف کې راغلی پیغمبر اسلام مکه لاسونه د څه اوچت کړه و دا څه د سنونه به وای د سر نه به وړي دي بس دعا به کوله چې الله تعالی راي نو چې دا اوس لاس د سینې ولې ده نو دا څه شي نو دعا لپاره بل شرط ده چې انسان به عاجزي کوي ومن باندې چې انسان به امید ساتي د الله تعالی به امید ساتي چې الله تعالی پس تقبلون کې ته ان شاء الله کې امید پساتي اتم دا چې په دعا کې به عمومي الله تعالی باندې شرایط نه لګي چې الله تعالی مال جنت راکې خو بیا په جنت کې بل سر کور راکې او بیا پای کې چې لکه د دې شذونه پکې او دا کیسه بناګي او بس الله تعالی جنت را لراکې او استغفر خدای چې څنګه راکې خو مزیدار جنت را لراکې او بس برحمتک یا ارحم الراحمین دا نه هم دا چې دعا به انسان همیشه کوي د سینې چې یو ورځ دی وکړه
او بس ته چې الله تعالی تا خو قبول نکړه او بس پرې نه خو ده نه نو به کنټینیوس کې ما تاسو د عبادت ته نو چې عبادت ته نو دا به همیشه کې او لسم پکې دا دی چې په پیغمبر علیه السلام به پکې درود وي په اوله کې هم او په آخره کې هم نو دا دعا به الله تعالی قبلوي علماء وایي چې بعضې ځایونه داسې دي چې په هغې کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلوي یو په هغې کې پیغمبر علیه السلام ذکر کړي دي چې د تهجد په ټیم کې چې انسان کله د شپې نه وخت راپاسي او هغه ټیم کې دعا کوي نو دا دعا الله تعالی قبلوي دویم د روژه ماتي په ټیم کې چې کله انسان روژې دی کې به بحث وکړو دریم دا ده چې د اذان او د اقامت په منځ کې چې کله اذان وشو او بیا له اقامت نه دی شوی نو دې په دې منځ کې چې دا څومره ټایم دی 10 منټه 15 منټه 2 منټه 3 منټه دغه ډېر قیمتي ټایم دی په دې کې دعا پکار ده او دغه ټایم کې موږ څه کوو دغه ټایم کې موږ غړۍ ته ګورو هلکه ټایم پوره شو که ټایم پوره نه شو او داسې لاندې ګورو بیا غړۍ ته ګورو لاندې هلکه خو چې خلک ودرېده جوته پاتې کېږي نه ته به ورسره هم ودرېږې خیر دی په دغه ټایم کې دعا پکار ده دغه ټایم زموږ نه لاړ شي نو د اذان او د اقامت په منځ کې دا ټایم ډېر قیمتي دی څلورم د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې چې دا کم ټایم دی خصوصا د زیارت په ورځ باندې چې د زیارت ورځ او د ماسپښین نه ول او د مازدیګر پورې دا کم ټایم دی دغه ټایم ډېر زیات قیمتي دی چې انسان په دې کې دعا وغواړي او پنځم وقت اضطرار دا ده چې انسان بیخي تنګ شي لکه چې بیخي دا هر څه مکمل ختم شي او بیخي تا ته پوه چې ون ختم او دغه ټایم کې چې انسان دعا وکړي الله تعالی یې قبلوي او بل د جمعې په ورځ باندې چې کله امام دی خطبې ته منبر ته ورخیږي دغه ټایم کې دعا قبلېږي دغه شان د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه بعد دعاګانې الله تعالی قبلوي نو د جمعې ورځ هم هغه ډېره زیاته قیمتي ده او شپږم په حالت د سفر کې چې انسان کله په سفر باندې تللی نو په دې سفر کې دعاګانې قبلېږي او اووم چې انسان کله مریض وي چې کله ته بیمار یې په هغه ټایم کې الله تعالی دعاګانې قبلوي اتم چې کله باران راکېږي چې دا باران اوله راکېږي دغه ټایم کې دعا قبلېږي او بل د الله تعالی په لاره کې چې انسان کله یې په تبلیغ کې دی په جهاد کې دی په علم کې دی دای کې دعاګانې الله تعالی قبلوي او حدیث شریف کې راغلی دی چې د جمعې په ورځ باندې الله تعالی یو ساعت مقرر کړی دی چې هغې کې خامخا دعا قبلوي علماء د هغې طریقه کار داسې دی چې یوه جمعه راپاسه د شپږو نه د اوو پورې کښېنه بله جمعه باندې د اوو نه د اتو پورې کښېنه بله کې د نهو نه د لسو پورې کښېنه نو خامخا دا وخت په الله تعالی په یو ټایم کې مقرر کړی که نه نو ته به یې راګیر کړي نو چې راګیر دی کو نو د دنیا کمالاتو ته به ورسې نو دې کې سوچ لږ وکئ لږ فکر وکئ دې له یو ګنټه د جمعه کې وباسئ الله تعالی به رحم وکړي الله تعالی به راته راکړي نو دا بعضې اوقات دي او بعضې آداب د دعا متعلق موږ ذکر کړه دې آیات کې الله تعالی د دعا متعلق خبره کوي وَإِذَا سَأَلَكَ هر کله چې سوال کوي ستانا عبادي زما بندگان عني زما په باره کې ورته ووایه فإني قریب زه نږدې یم اجیب قبلوم دعوت الداعي بلنه د یو بلونکي اذا دعاني چې کله مال راوبلي فلیستجیبوا لی نو زما خبره دې مني ولیؤمنوا بی او یقین دې کوي په ما باندې لعلهم يرشدون دپاره د دې چې دوی په سمه لار شي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين